بیماری خو دا ده چې زما تقریبا دا 3 کال شروع دی او ډایلاسیس کومه دا دې ځای کې دا دغه راته لګېدلی دي تاسو دا لیدی شئ دا پیپ لګېدلی په دې ځای کې ده نو دغه دی پارمکیت او دې نه علاوه په دې لاسونو کې راته هم دا بیا اپریشنونه مختلف شوي دي دا ټولو دا دغه لپاره ده خو دا د خرچه خو زما نه ډېره زیاته وشوه دلته کې ما ته ډاکټر دا وایي چې لکه د دې دغه ته وکړه ټرانسپلانټ ګرده لکه تبدیل کا او د هغې په تبدیلۍ باندې ما ته تقریبا ډاکټر چې کوم دغه کړله وایي چې لکه 14-15 لک روپۍ به ستا پې خرچه راځي که نه عام طور خو ډېر راځي خو هغو زما د غریبۍ حالت چې کوم ولیږدو دلته کوم ډاکټران چې دي نو هغه وایي چې مونږ به ستا نه دا خو ته دغه برابر کړو نو زما کم دی دغه جی بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو کتونکو سلامونه مې واخلئ زه ستاسو ورور سجاد علي اخندزاده یم او دا وخت موجود یم په بونیر تحصیل چغرزي رمزي کې د رمزي مضافات دي دلته کې موجود یم دا امیر صاحب تاسو کتی شئ ریاض احمد د به مخکې په جومات کې امامتي کوله خو اوس چونکې د 3 کالو راسي بیمار دی د ګردو په مرض کې مبتلا دی او دا بچیم تاسو کتی شئ هغو سره هم ناست دي دې واحد ته دې کور چې دی نو کپیل دی د ګټې وټې نور څوک نشته دی چې روغ نو امامتي به یې کوله خپل کور ته به چې دی نو بچو له سررزق بندوبست الله به کو خو دی وسیله وه اوس چې دی نو دی د ګردو بیمار دی د بلا چیټونو سره په لاس کې د مختلفو ډاکټرانو علاج هم شروع دی ډایلاسیس هم شروع دي او په هغې ډېره زیاته خرچه راځي او دی ډېر زیات غریب دی نو ستاسو ټول ته زموږ دا درخواست دی څوک چې هم دا ویډیو ګوري مخکې شیر کوي راځئ دنه تپوس کو چې دی په دې حواله څه ویل غواړي اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو څومره وخت دې بیماری وشو جی دا خو اول ستاسو شکریا دا کوم چې تاسو راغلی زموږ دغه تپوس له او دغه او د بیماری خو دا ده چې زما تقریبا دا 3 کال شروع دی او ډایلاسیس کومه دا دې ځای کې دا دغه راته لګېدلی دي تاسو دا لیدی شئ دا پیپ لګېدلی په دې ځای کې ده نو دغه دی پارمکیت او دې نه علاوه په دې لاسونو کې راته هم دا بیا اپریشنونه مختلف شوي دي دا ټولو دا دغه لپاره ده خو دا د خرچه خو زما نه ډېره زیاته وشوه تر اوسه پورې خو لکه ډېرې پیسې ولګېدې زما سبا کې د خلکو هم الله دې ټولو له جزای خیر ورکړي څه دغه چې کوم دی کړه هم دی اوس هم داسې خلکو دغه دی چې خو دا ده چې پیسې لګي ډېرې زیاتې دا تاسو ما سره لکه ده کتی شئ چې دا څومره دا ټول لکه د ډاکټرانو دغه دي دا چیټونه دي اوس هم دا علاج زما روان دی که نه په دغه کې او زه په خپله دا 2 بچې مې دي خو زه صرف دا دغه کومه چې یاره اوس هم دلته کې ما ته ډاکټر دا وایي چې لکه د دې دغه ته وکړه ټرانسپلانټ ګرده لکه تبدیل کا او د هغې په تبدیلۍ باندې ما ته تقریبا ډاکټر چې کوم دغه کړله وایي چې لکه 14-15 لک روپۍ به ستا پې خرچه راځي که نه عام طور خو ډېر راځي خو هغو زما د غریبۍ حالت چې کوم ولیږدو دلته کوم ډاکټران چې دي نو هغه وایي چې مونږ به ستا نه دا خو ته دغه برابر کړو نو زما کم دی دغه هغه خو ما سره لکه د خپل زه چې د دې ځای نه ځم روان شم ډګر ته نو په هغې باندې چې دی نو لکه دلته به ګاډي کاریانې دي لګي پکته یاره په فی ډایلاسیس کې زما نه 3-4 زره روپۍ چې دي دا لکه خرچه کېږي نو د میاشتې زما نه چې کوم دی 25,000-30,000 دا په خپله بیمارۍ لګي لکه دوایانې شي ټیسټونه شي تله راتله شي دا په خپل د هغې نه علاوه د کور خرچه ده راته د دې بچو کفالت دی د کور او خامخا دغه د کور بیماري شي هغه شي نو لکه ډېر د پریشانۍ په حالاتو کې یم نو زه د ټول دغه نه چې کوم دی دغه کومه زموږ چې کوم مسلمانان وروڼه دي کوم صاحب استطاعت دي او د روژې میاشت ته لکه دې میاشت کې خلک زکات صدقات وغیره وباسي او زه د دې څیز مستحق یم نو زه د دې ټول نه دغه کوم لکه ما د اوسه پورې چاته نه هم د ویډیو داسې ورکړې ده نه مې څه دغه مجبوره شومه لکه داسې څه دغه مې نشته ده چې د چا یو کاروبار یا د چا د بل څه طرف دغه یا څه نور څه خو زما د چا څه نه څه لکه هغه جرنده چلېږي خو زما هېڅ داسې یو دغه نشته دغه یو سر مې و هغه زه اوس چې کوم دی په کټ کې شومه نو زه او امامتي به مې کولې د هغې نه بس دغه اوس ماشومانو ته سبقونه هغه په هفته کې زه 2 پیرې ډایلاسیس لازم 2 هفته کې 2 پیرې که نه لکه اوس سبا ما نمبر راغستی دی بیا به ځم 12 بجې بیا 2 ورځې 3 ورځې بعد به بیا ځم نو په هغې کې هغه هم نه کېږي
او اکثر پکې بیمار یم لکه ډېر زیات داسې بلډ پریشر مې دغه یو کمزوری شوی یم دغه. نو زه یم چې دومره لکه دغه شوی زما سره داسې ټولو ته زما دغه دی درخواست دی چې زما سره تعاون وکړي. نو بس دغه چې که د حکومت د طرف نه زما سره څوک تعاون کېږي دا داسې دغه کېږي لکه زما د اواز اوري ټول او ځي او لکه د انتهایي په دغه کې ما ډېر زیاتو او که داسې صاحب استطاعت خلک چې هغوی زما سره تعاون وکړي یا زما د اپریشن دغه وشي لکه مطلب څوک زما سره دغه تعاون حده پورې دغه کولی شي یا زما لکه څه نه څه مدد زما وشي لکه بس. او دې کچه کور کې پاتې کېږي او دا 2 بچي دي ورته په غاړه مور یې هم د ضعیفه او ډایلاسیس کوي په مخه په هغې باندې هم ډېره خرچه د دې غریب راځي او نور څه د راتلو انکم هم نشته چې دا څه کاروبار دی امامتي به یې کوله چې روغ او اوس الله پاک چې دی نو بیمار کړلی الله دې له صحت ورکړي. خو تاسو ټولو ته زما دا ریکویسټ دی چې دا ویډیو مخکې ته خامخا شیر کړئ او دا ضروری نه ده چې تاسو په لکونو روپۍ مدد وکړئ د سره وایي قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. نو زه رالمه زه به اوس ګوره جیب ته لاس کړمه ټیک شو دا لږې ډېرې خرچه را که نه ټیک شو لکه داسې لږې لږې چې راټولې شي نو د ده به پوره کار وشي د ده بچو به کار وشي. نو د ده دا نمبر هم تاسو په سکرین لیدی شئ زمونږ هم لیدی شئ او د ده سره خامخا رابطه وکړئ مدد ورسره وکړئ ملاتړ شي ورسره پاتې دنیا ده وایي تېروي خو ژوندون ځان دپاره هر څوک ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې تیر شي او وایي په ژوند کې هغه وخته کار شي سړی د بني ادم و چې په کار شي سړی په دغه غریب باندې سخته د ده سره ودرېږئ خپل لاس اخلاص ورسره وکړئ الله پاک په ستاسو دواړه جانه کامیابي نصیب کړي. د الله په امان.